د بابر اعظم او د محمد رضوان خلاف یو ډیر غټ کمپین روان دی. بابر اعظم آل دی د ټیسټ ټیم نه بهر شوی دی. راتلونکي ټایم کې به دغه کمپین چې څوک چلی دی به دا کوشش کوي د بابر اعظم او د رضوان چې کوم مخالفین دي او بل د چا په وینا باندې دی د بابر اعظم او د رضوان مخالفت کوي. در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم چې ولې دا خلک د بابر اعظم او د محمد رضوان خلاف شوي دي. جی نو کوم اپډیټس دي کمپین دا غواړي چې دغه بابر اعظم او محمد رضوان د پاکستان ټیم نه بیخي بهر شي. ټیسټ ون ډے T20 هر فارمیټ نه دی بهر شي. وجه څه ده جی؟ وجه دا ده چې په 2022 کې بابر اعظم او رضوان پاکستان کرکټ بورډ ته ویلو چې تاسو به د جوارو چې څومره هم کمپنیانې دي دا بیټینګ کمپنیز چې کوم دي د جوارۍ د اپلیکیشن چې کوم دي دوی سره به تاسو هیڅ قسم معاهده نه کوئ او که تاسو کوئ نو کوي خو مونږ به نه مجبوروي چې زمونږ په شرط باندې تاسو د بیټینګ د کمپنۍ نوم ولیکئ یا تاسو د جوارۍ د اپلیکیشن نوم ولیکئ. اکثر PSL کې به تاسو کتلی وي چې په دې شرط باندې مختلف د کمپنو نومونه وي. دې کې ټول نه زیاته پیسه چې کومه انویسټ کوي نو هغه د جوارۍ کمپنیانې پیسه انویسټ کوي. د جوارۍ کمپنیانې چې کومې دي هغه ډېره غټه پیسه په دې کلاړیانو باندې لګوي. 365 ایپ او فلانې ایپ او ډنګړې ایپ او دې کې به د جواریو کې او دې کې به په ګیم باندې په کرکټ باندې او لګي چې پیسې څوک ګټي ټیم به جوړ کړي او ډریم الیون مختلف قسم نمونه دي د دې اپلیکیشن والله کماته نوم هم راځي. خو چې کم نوې اپډیټس راغلي کم کمپینز چلیږي د بابر اعظم او د رضوان خلاف چې بابر اعظم او رضوان دا منی نه. بابر اعظم او رضوان په خپل شرط باندې د جوارۍ د کمپنۍ یا د جوارۍ د اپلیکیشن نوم منی نه او دغه جوارۍ اپلیکیشنز او دغه جوارۍ کمپنیانې چې کوم دي دی بالکل پیټ صحافیان ایشتلی دي. دی بالکل سکلاړیان هم د پاکستان ایکس کرکټر ایشتلی دي چې تاسو بل څه کار نه کوئ په سوشل میډیا به تاسو د رضوان خلاف او د بابر اعظم خلاف کمپین چلوئ. چې کې څه کسان ښکاره دي لکه شعیب بټ شو فرقان بټي شو احمد شهزاد شو. جی داسې ډېر نومونه به تاسو لوالم چې هغوی د بابر اعظم خلاف سخت یو کمپین روان کړی چې بابر اعظم بیخي د ټیم نه بهر شي. پهله کپتانۍ نه بهر اوس د ټیم نه بهر او دی غواړي هم چې رضوان هم د ټیم نه بهر شي ځکه دی له بره نه پیسه میلاویږي د دغه بیټینګ کمپنیانو نه. پاکستان کرکټ کې چې دغه بیټینګ کمپنیز لوګوز نه لګي دغه جوارۍ اپلیکیشنز لوګوز نه لګي په شرټس باندې یا ګراوند کې خو لیکلي وي خیر خو د کلاړي په شرټ باندې نو د دې وجه چې کومه ده هغه بابر اعظم او رضوان نه چې بابر اعظم او رضوان خپله هم دا شی نه مني او PCB ته هم ویلو هغه ټایم د رمیز راجا د PCB چیرمن رمیز راجا چې کوم د بابر اعظم او د رضوان خبره به منله. د بابر اعظم خو ډېره زیاته خبره منله چې بابر اعظم ولوي چې تاسو به د بیټینګ کمپنۍ سره هیڅ قسم معاهده نه کوئ. نو 2022 کې دغه معاهدې بیا د رمیز راجا په دغه کې بند شوي وي او دی له باندې هیڅ قسم بندیز نو لکه د دې کلاړیانو تاسو به کتلي رضوان په شرط باندې ځان له ټیپ لګولي. بابر اعظم هم دغه بیټینګ کمپنیز لوګوز وغیره په خپل شرط باندې نه الاو کوي. نو دغه بیټینګ کمپنیز چې کوم دي دی غواړي چې دا دواړه بیخي د ټیم نه بهر شي چې لاره موږ له صفا شي چې موږ د کلاړیانو په شرطونو باندې خپل نومونه ولیکو د جوارۍ اپلیکیشن نومونه پې ولیکو. نو غټ کمپین د دې دواړو خلاف روان دی. جی آیا دی به الله پاک ښکاره خبره ده چې دی مقصد غلط مقصد دی دغه کمپین چلولو والا نو دی به الله پاک نه کامیابی او دی په الله پاک په ان شاء الله د دواړو کلاړیانو له غټه کامیابي ورکوي چې دی د ټیم نه بیخي ډراپ نه کړلی شي. دا اپډیټ شو دې حوالې سره خپله رای په کمنټ کې شریکه کولی شئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.